محترمو مسلمانانو، چاته د کاروبار د پاره قرض ورکول او معینه ګټه ورنه اخیستل دا شریعت کې څنګه دي؟ لکه یو کس بل چاته د کاروبار د پاره قرض ورکړي او ورسره دا شرط ولګوي چې ماته به د دې 10مه حصه ګټه راکوي، ماته به د دې 10مه حصه ګټه راکوي، نو د قرض په عوض کې منافعه اخیستل مقررول دا ناجایز او سود دی. د قرض په عوض کې د چا نه نفع اخیستلو او منافع مقرر کول دا چې کوم دی دا ناجایز دی او دا سود دی. نو د دې وجې نه بعضې خلک چې کوم دی اکثر داسې کوي، قرض باندې پیسې ورکړي، هغه وایي زه بې ځانه کاروبار کوم او دی به کې دا شرط ولګوي چې یاره شرط به پکې دی ما خو تاله قرض درکړلې خو شرط به پکې دی چې دومره ګټه به پکې ماته راکوي. نو تا خو قرض پیسې ورکړي دي، ستا قرض په قرض باندې پرتې دي، قرض پیسې دي په قرض باندې پرتې دي، نو ته نفع د څه شي غواړې؟ نو دا سود دی، ناجایز دی، سود دی او حرام دی.